سرجی چونکه تاسو مطلب دا چې په خپل باندې سټوډنټ هم پاتې شوي او دا د ډېر سټوډنټانو استاد هم پاتې شوي په مختلفو ژبونو کې په مختلفو کالجونو کې نو واضح خبر ده چې لکه په کوم ژبونو تاسو ته د هغه ځایي خلک چې کوم نه هلته مختلف مسایلو سره مطلب چې مخ لکه څنګه چې دلته په هر 15 کیلومتر کې په ژبه کې مطلب دا چې لکه تبدیلی راځي بدلون راځي په واو یې یا په دغه څه کې یو سوال دی ګو کې تاسو ډاکټر نه خو په دغه بنیاد چې دا ډېرو سټوډنټانو استاد یې چې نن سبا زموږ ځوان کول چې کوم دی نو دا د ډپریشن ښکار دی اکثریت او ډېرې زیاتې مسلې دي خلکو ته په کورونو کې که دا هلکان دي او که دا جنکۍ دي نو تاسو څه ګڼئ چې لکه دا ولې او د دې څه ټیک ټاک دغه کېدي چې ستاسو په نظر باندې اسحاق خان دا خو دونه پیچیده سوال دی چې زما په خیال سره که زه ډېر زیات کوشش وکړم نو بیا به هم زه د دې صحیح جواب در نه کړی شم خو د یو سټوډنټ په حیثیت سره د معاشرې د یو فرد په حیثیت سره دا زه چونکې ینم نو زه به دغه خپلې تجربې یا د خپلې مشاهدې په حساب سره تا ته یو دوه خبرې وکړم مې بي چې هغه غلط وي د هغې سره څوک اتفاق هم ونه دي خو چې سم د نظر تېر شوي دي نو هغه به وایو شربا په خپله هغه به وایو تاسو د ډېرو طالب علمانو لکه استاد پاتې یاست زمونږ طالب علمان به تاسو په خپلو کلاسونو کې په خپل وخت کې لیدلي په دې معاشره کې به هم لیدلي زمونږ د ډپریشن د ټینشن او د دباو زما په خیال سره چې عوامل یو نه دی دوه نه دي ډېر دي زمونږ د سټوډنټس ډپریشن ولې راځي یو خو دا ده چې دی د سټوډنټس د لایف دوران د ډپریشن دی یو دا ده چې افتر یو زه به پري ونی او به پوسټ وایم او یو د سټوډنټ د باندې نه ځو جنرال به هم ووایو او زمونږ عام طور خبره به وکړم دا سټوډنټ به کم لري وو زمونږ وي جناب څه های ایکسپیکټیشنز مونږ توقعات چې نو هغه مونږ تړلي ډېر لوی او ډېر اوچت او نشانه بیا چې حقیقي دنیا ته کله ځوان ورننوځي نو هغه څیز د لیونی خوب یا هغه بیا چېرته وي که خو نه حقیقي دنیا بیا څه بل شان دي نو چې اوس یو ځوان د یونیورسټۍ دوران کې یا چې دی نو د خپلې هلکوانۍ دوران کې دا ځان ته یو ټارګېټ ایښلی دی چې زما به جناب یو بنګلۍ او زما به چې کوم دی نو یو غټ ګاډی زما سره به بینک بیلنس وي او زه به چې کوم دی نو ښایسته واده به مې داسې به مې واده وي او زما به 5 سټار هوټلو ته ځم زما به د ګرمۍ کې به یخو ځایونو ته ځم په یخنۍ کې به ګرمو ځایونو ته ځم نو چې کله دی دغې اولي دنیا ته راشي نو د هغه څیز خو د ده نه د خواب و خیال نه هم ډېر لري اوس د هغې د پریکټیک کول لکه چې هغه دې عملي کړی شي نو د ده سره څه لاره نه وي نو دی بیا څه کوي دی بیا په خیالاتو کې ورډوب شي نو د دې نه د دا چې دی د هغه ټینشن او دا یو ورو ورو ډیولپ کېږي او ورو ورو داسې ماونټ کېږي چې بیا په ده باندې یو انبار شي او د ده نه ذهني بیمار جوړ شي یوه دویمه دا چې کله هلک دی نو ظاهره ده مور پلار ته خرچه کوي مور پلار ورته دا هم وایي چې ته به پلانکې شی نه جوړېږي تا نه به دا جوړېږي تا نه به هغه جوړېږي او خپل توقعات هم د هغې سره تړلي خپل توقعات هم د هغې سره تړلي بیا چې کله د هغه موقع ته راشي نو هغه څیز میلاو نه شي چې میلاو خلک لکه هغه شانتې نه شي کېدی خواهشات لکه مطلب خواهشات خو ډېر زیات دي خو دا پوره کېږي نه ضرورياتو لپاره اوس د ده چې کله د مور پلار خواهش پوره نه شي نو په ده باندې بیا یو دا دویم ټینشن سوار شي چې زما خو د مور پلار او یا د خویندو وروڼو دا توقعات بیا دریم څیز په ده باندې د کور د طرفه دا راشي چې دی کور ته ورشي نو د پلار د خولې نه وخیږي او که ونه خیږي خو که د هغه هسې د بل ځای نه هم خفه وي نو دی وایي دا زما په دې ډوډۍ او په دې بېروزګارۍ خفه دی او بسا اوقات زمونږ والدین چې کوم دی نو هغه هم انپړ وي نو هغه هم وایي یاره خو دغه د مفت شکور ته کېدی ته یې د زوره څه خبرې خو چې دی ورته دا ووایي ته یې د زوره څه خبرې نو د ده سره به څه کېږي ډپریشن ښکار بیا به د ډپریشن ظاهره دی چې ښکار کېږي
بیا پکې دا بله خبره هم راشي چې عموما ولا زمونږ وایي یاره دا بیمار دی نو پلار یې وایي دا واده ونه وکړي د دې سره وخت خشن لکه نور بوج په ور نو په ده باندې چې دی نو هغه یو بوج په ځای یو طرف ته وایي چې دی د زوره څخه خبرېږي بیا پې نور زور ور واچوي نو دغه سړی چې دی نو دا به په دې معاشره کې به د دې نه چې ډپریشن نه جوړېږي څه به دې جوړېږي نو زما په خیال سره په دې کې چې کوم دی نو دوه زه د حل خبره وکړم او حل لکه عوامل د دې نه نور هم ډېر زیات اصرار خلک په هغې خبره کوي نو ستا دې کوی لکه زما سره ساده موبایل دی مطلب نن سبا ته لکه چې یاره زما سره چې کوم دی هغه شان ته هغه هم دا خواهش ته خبره ځي ایکسپیکټیشن ته ځي چې یاره ځان له هغه شان ته موبایل والا ما مقابله ته هغه شان ته دغه لکه داسې زموږ بیا نه بلکې زه وایم چې سر ما اوس هم داسې خلک لیدلی دی په دې وخت کې چې زه لکه یاره هغه ورځ چا سره ناست وم ډېر های خلک افسر دی که نه خو د هغه سره مطلب دا چې دغه لکه ساده موبایل دی لکه دغه موبایل ورسره نشته هغه وایي چې بهی زما سره دا وائی فای او دغه ټایپ څیزونه دا زه نه کوم په ښه ښایسته ژوند تېری یو کس ما داسې وکړو چې هغه د په انګلینډ کې دی د دې چکدرې دی او په انګلینډ کې هغه واده کړی دی او لکه مطلب دا دی چې هغه موبایل سره نه ګرځوي نو که چې رابطه ورسره کوي چې د کور والا په نمبر به ورسره کوي چې هغه وایي دا ټینشن دی دا مطلب دا دی چې لکه فیسبوک دی دا به بیا دغلته ګورې پر زاړه تصویرونه راشي یا لکه فلاني ځای کې خلک حلال کړی دی یو پوره مطلب دا دی چې کیسې راځي بیا لکه وایي دا های پای والا کوم ته کې څیزونه یا واهیات چې کوم دی نو دغه څیزونه چې خلک ګوري او بل دا چې خوب زموږ ختم شو دې موبایل چې کوم دی نو خانه زما د ځوان نه خوب ویوړو د کتاب نه لرې کو د لکه زه یم چې د ټولو نه غټه د ډپریشن ښکار د چې څوک کار کېږي او ذریعه چې کوم دی نو زه وایم چې هغه سوشل میډیا پلس موبایل دی که دا څیزونه موږ لا د استعمال کم کړو نو دا په کوم یو نو اګزیکټلی ما خو دا وایي چې عوامل بې حسابه دي هغې که تا یو بیانوي نو هغه به دونه لږ وخت کې د هغې احاطه کول ګران دي خو زه به درته صرف دا ووایم چې دا حل خبره چې لکه کول څه پکار دي نو په دې کې پکار دا ده چې زمونږ د معاشرې د یو ځوان سره چې د ده سره څونه منسلک خلک دی نو په هغې کې د ټولو نه اهم د ده مور و پلار دی د ټیچرز دی لکه دی خو په خپله هم دی ډېر سټیک هولډر دی خو د ده ټیچرز او د ده پیرنټس چې کوم دي نو هغه په دې کې یو اهم رول ادا کولی شي لومړنۍ خبره خو دا شوه چې د کور نه خپل بچي ته با تعلیم او تربیت ورکول چې صبر وجود دي نو په دې صبر او شکر او د الله تعالی محنت بې حسابه خو توقعات او ایکسپیکټیشنز دا د اسمان سره تړل نه او بل دا د انسانانو هغه ټارګېټ یې ښوده چې کم ته تو رسېدی شي بیا چې هغه ټارګېټ ته ورسې نو بېشکه ځان ته ټارګېټ بدل کړه بیا بدل په هغه لیول کې لاړ شه په هغه لیول د خپل ځان لیول دغه لیول دغه په موږ که پښتانه وایي یار چې څونه دې ساده دی دونه خپې نو چې د چا څونه فیملي ده د هغې د فیملي سورسز ریسورسز څونه سوا دي نو په هغه حساب دی ځان ته چې کوم دی نو د مستقبل ټارګېټ سیټ کوي د مور و پلار ذمواري دا ده چې بچي ته چې کوم دی نو په دغې انداز باندې تربیت وکړي چې بچی په دنیا کې دولت هر شی نه دی او نه هم دی حقیقت هم دا دی موږ خلک دنیا دولت ته ورته خو د هغې څه مسلې راشي اکثر نو بیا ول هغه پیسې کار نه کوي نو که تا ورته چې کوم دی نو دا صرف سادګي زه وایم چې د ټولو نه اهم ایګزیکټلي ستا سره د بې حسابه مال ولې نه وي بې حسابه بې کتابه مال دی خو که د دې سره تا سره چې کوم دی نو هغه د نفس غنا در سره ده نو دا تا متکبره کولی نه شي دا تا مغرور کولی نه شي دا تا د غریب خلاف چې کوم دی په ظلم باندې اکساوهلی نه شي نو زمونږ چې دی نو تربیت مونږ دا وکړو چې اصل سیس چې کوم دی نو هغه د نفس غنا ده د نفس مالداري ده او مال دولت چې کوم دی نو دا د انساني ژوند د سهولتونو اخیستو دپاره یو څیز دی او دا که فرض که دا هله ستا دولت دی چې په دې کې تا ځان هم سهولت واخیستو نو چې په دې کې تا بل هم سهولت ورکړو ځان په سادګۍ کې چې کوم دی چې څومره ژوند تېرېږي نو لکه ته به دغه څلو څیزونو نه مبرا یې نمبر ایک دا به تا ساتي بل دا لکه موږ اکثر تعلقونه دوستۍ ډېرې ښې ښې دوستۍ
خو موږ اکثر د خلکو نه توقعات وابسته کړي لکه زه سهار راوځم ما به ستاسو نه دا توقعات چې یاره سرجي به ما له نیمه ګنټه ټایم راکړي خو که اوس که نن ستاسو سره ټایم نه وی نو لکه زه به خفه کېدم نو زه وایم چې لکه دغه توقعات د انسانانو نه د خپلو دوستانو نه د خپل مور پلار نه د خپلو ملګرو نه هم نه دي وابسته کول چې ګنته که پلانې به راله دا کار کوي پلانې به راله دا کار کوي پلانې به دا کار کوي کېدای شي د چا په وس کې هغه خبرې نه وي نو هغه تعلقونه دوستۍ هم بیا خرابې شي او همدغه څیزونه هم د ډپریشن ښکار جوړېږي لہذا دې څیزونو لپاره به پراخه سینه پکار پراخه سینه پکار نو خو بنیادي خبره هم دا شوه چې غلط ایکسپیکټیشن دا چې په هر انداز دي که د دوستانو نه دي که د رشته دارو نه دي که د مور و پلار نه دي که د انسانان دا ټول چې کوم لکه انسان د ډپریشن پکار ده چې موږ په سادګۍ ژوند تېر کړو چې کوم څیز دی په هغې شکر وباسو او د ښه دپاره تګدو وکړو خو که فرض که نه کېږي نو چې خپل ځان پرې نه وژنو ځان دې بیمار نه کړو بیمار نه کړو لکه او دا به ټیک شي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي آمین د الله په امان سلامونه